تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسیرت مبارکہ معطرہ ذکر د خپل ایمانونو د قوت پیدا کولو د پاره د خپل یقین د استحکام د پاره سیرت النبی تذکرہ کو چې د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه د صحابه د حالاتو خبر شو پاره کې زموږ د پاره راهنمایي ده هغه کې زموږ د پاره سبق ده. نبی صلی الله علیه وسلم اولنې چې کومه معرکه کړې وه اولنې جهاد یې کړی و هغه د بدر میدانو د جمعې په ورځ باندې اولنې معرکه شوې ده 18 د رمضانو دویم کال د هجرتو. مسلمانانو تعداد چې دی 314 او د کافرو تعداد تقریبا 1000 ته رسېدلو. مسلمانانو په ذهنونو کې شیطان شکوک او شبهات غورځول د هغوی د شکوک و شبهاتو د شیطان د شکوک و شبهاتو ختمولو دپاره الله پاک باران وکړلو او به مسلمانانو ته جمع شولې او بیا د جنگ آغاز وشو. داسې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم باقاعده سببندي وکړله هر چاته خپل ځای حواله کړلو او هر چاته یو خاص کار حواله کړلو. بیا حمزه رضی الله عنه د کافر یو کسو هغه قسم کړو چې کوم ډنډ د مسلمانانو خاطر حوض د هغې نه به زه اوبه راوړم. حمزه رضی الله عنه هغه د اوبو د راسېدل نه مخکې ووالو زخمی کړلو راویې غورځولو خو هغه خپل قسم سر ته رسولو. کافرانو مشرکانو د خپل قسم اهمیت ورسره و قسم پوره کوم به او دغه زخمی حالاتو کې ځان اوبو ته راورسو او حمزه رضی الله عنه بیا ګزاره وکړل ته مړ یې کړلو مردار شولو. د هغې نه پس د مسلمانانو د کافرو باقاعده جنگ آغاز و. دې نه پس ګرماګرمي شروع شو په جنگ کې ګرموالی راغی. نو 3 کسان داسې وو چې هغه د یو کور خلک وو یو تره دی او بل یې پلار دی بل یې زوی دی. دا 3 کسان عتبه او شیبه او ولید دې 3 واړو مسلمانانو چیلنج ورکړو چې مسلمانانو ته ویل که تاسو کې چا کې زور وي زموږ مقابلې له راوځئ او راځئ چې لاس په لاس یو بل سره وازمایو. داسې د بټنو د ټینکونو د جهازونو جنګ نه و لاس یو بل سره بلکل سببندي وه. یو بل یې پوهېږم چې هغه حمزه دی او هغه علي دی او هغه نبي صلی الله علیه وسلم دی. داسې یو بل یې کتل داسې نږدې نه یو بل یې پېژندل. د مسلمانانو له طرف نه انصوار 3 کسان پاڅېدل ورته. نو ورته ویل تاسو څوک یې؟ ویل موږ انصوار یو. هغه ویل نه ویل انصوار راته مه پاڅېږئ تاسو زموږ مخکیني تعلق دی تاسو سره تاسو ډېر نرم خلک یې موږ تاسو سره نه کوو زموږ خلک راوباسئ. ویل قریش راوباسئ راته زموږ د خاندان خلک راوباسئ چې کوم مهاجر دي مهاجر راته راوباسئ. ځکه د مکې معظمې نه صحابه کرامو هجرت کړی. نبی صلی الله علیه وسلم په خپله داسې وکړل چې په خپله بیا د خلکو اعلان چې پلانکې پلانکې پاسئ. علي رضی الله عنه ته ویل ته پاسه او حمزه رضی الله عنه یې پاسولو او عبید بن الحارث دی پاسولو. و حمزه خو د نبی علیه السلام تره و علي د تره زوی و زومی مو او عبید بن الحارث چې دی دای د تره د زوی زوی و. دا 3 واړه کسان د خپل کور او د خپل خاندان نه پاسول په دې بنیاد باندې چې هسې نه سبا له خلک ووایي چې دی خپل ځان او خپل خاندان بچ کې او خلک پرې مړه کوي. لکه کله ناکله خلک زموږ په دې معاشره کې په هغه زمانه کې هم دا پروپیګنډه وه دوی پردي بچي مړه کړل جي او پردي بچي په جهاد ور واچول خپل بچي خدا په هر زمانه کې دا پروپاګاندا وی
نو د دې پروپاګانډې د روکدام دپاره د مسلمانانو په هغه وخت کې د جهادي جذبه وه او دا ډول یو عبادت و د لوی اهم د ثواب کار و. نبي صلی الله علیه وسلم دا درې واڼه پاسول او د عتبه د شیبه او د ولید هر کس د ځان نه د خپل کس حواله شولو. نو حمزه رضی الله عنه خپل کس چې دی فورا د اولني ګزار سره بیا مردار پروت او عالم د خپل مقابل د اولني ګزار سره سړی وهلی و. د عبید بن الحارث رضی الله عنه د ولید سره چې کله غالبا مقابله وه نو ولید او یو بل دواړو زخمی کړل. عبید د خپه کړ شوله او په دې وخت کې دا دواړه د خپل مقابل نه فارغ شوي او راله دا دواړو دقه ووهلو دی مردار شولو. دوی خپل ملګری راواغست خو زخمي و بیا وینه ترې بهېدله او تقریب بېهوشه و. بیا عبید بن الحارث بېهوشه او رای وړلو داسې چې کله مسلمانان واپس کېدل په 15مه ورځ باندې د جهاد عبید بن الحارث په لاره باندې بیا شهادت ورته راغی وفات شولو. په بدر کې د مسلمانانو 14 مسلمانان شهیدان شوي. د مسلمانانو نه هم شهادتونه راغلي په جنگ بدر کې 14 مسلمانان شهیدان شوي. بیا چې کله جنگ ونختلو نو په جنگ کې بیا مسلمانانو 80 کسان د هغوی نه مړه کړل او غټ ابو جهل هم په دې کې مردار شولو. او سرکرده خلک چې کوم خلکو په دارالندوه کې مشوره کړې وه چې موږ به پیغمبر وجنو به په هغې کې تقریبا 10 کسان هغه 14 کسانو 10 کسان په هغې کې په بدر کې ووژلی شو. بیا چې کوم کسان نه ووژلی شوي هغه 4 کسان پاتې وو هغه بیا مسلمانان شوي وو. هغو ته اندازه وه نو 80 کسان چې 70 کسان په دې کې د هغوی مسلمانانو د لاسه د کافرانو په دې ډله کې مړه شولو او 80 کسان یې ترې وتړل رای ویستل. په دې دوران کې یو اهم کار بل وشولو د جنگ په دوران کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وحی راولېږله او فرشتې د مدد دپاره راللې او نبی علیه السلام مسلمانانو ته چې ابشرو خوشخبري واخلئ فرشتې د مدد دپاره جبریل راغلی دی وسره 1000 فرشتې دي د الله د طرف نه فرشتې روان دي مردفین قرآن ویلی دي داسې په ټولو باندې لږې نازلېږي د ضرورت مطابق د 1000 فرشتو اعلان وشولو او داسې په قلاره ضرورت مطابق راځي. بیا دې په دې جنگ کې کافرو مشرکانو په خپله هم د فرشتو مدد په خپله هم کتلی و ځکه هغوی بیا مسلمانان شوي او مسلمانانو په خپله هم کتلی دی. یو مسلمان مجاهد جهاد کوي په یو کافر پسې روان آواز یې واورېدلو. بعضه زمانه کې د اسونو خپل نومونه و د هغې اس نوم واخیستلی شولو او دې چې کس له ورتللو د هغه سر هلته پروت و. بیا هغه نبی علیه السلام ته وویل هغه ورته جبریل علیه السلام و او دا جبریل علیه السلام خپل اس ته آواز کړی و. د نبی صلی الله علیه وسلم تره هم دې پټ مسلمان شوی و عباس رضی الله عنه او د کافرو په ډله کې راغلی و. د بدر په جنگ کې دی د کافرو په ډله کې شامل و. یو صحابي عباس رضی الله عنه باندې ورغی او عباس باندې ډېر په زور زبردستۍ باندې هغه سره خپل طاقت ازمولو. عباس بیا قابو کړلو شو ویې تړلو نبی علیه السلام له راویستلو. هغه صحابي مسلمان چې دی هغه د دې خپلې بهادرۍ ذکر کولو چې عباس مو تړلو دا یې را مې وستلو. عباس ورته فرمایي چې وراره داسې دی چې زه دنه یم تړلی او دنه زه قابو کړی یم. داسې یو کس و چې داسې تک سپین مخې و داسې برګ غونتې و او داسې هولیه به هغه سره اس و زه هغه را قابو کړی یم دنه یم قابو کړی د دنه تړلی یم دا خو زه هغه وتړلم او قابو کړم بیا دې ته حواله کړم. چې هغه څه وینا کول نبي علیه السلام ته چپ شه الله فرشتې عباس فرشتو تړلی ویل تا ته بیا حواله کړی دی. یعنې عباس رضی الله په خپله په هغه وخت کې پټ حالت یې ټیک و خو ظاهرا خو دا مجبورۍ د وجې نه کافرو سره راغلی. نو صحابه کرامو د فرشتو مدد د مکې مشرکانو په خپل هم
د فرشتو مدد وکتلو چې فرشتي الله پاک زموږ د مدد دپاره راولېږلې او د کافرو مقابله کې فرشتې هم شامل وي. داسې یوه خبره ده په ذهن کې زموږ سوال راځي چې جبریل علیه السلام دومره طاقتوره فرشته ده، زرو فرشتو څه ضرورت و؟ وایي فرشته به راغلی وای دا ټول به ختم کړي وای که نه. نو دا یو مسله ده چې فرشته چې په خپل شکل کې وي که نه د هغې خپل قوت او طاقت وي، او چې فرشته کله د انسان شکل ته راواوړي بیا د هغې قوت د یو پهلوان انسان په برابر نور زیات نه وي. لکه د فرشتې قوت به د انسان په شانتي وي، د هغې د فرشتې قوت به بیا نه وي چې هغه وزرې راخوري که انسان د یو سړی مړي، یعنې د یو بهادر انسان په شان قوت او طاقت وي. دغه شان پیریان نه دي، پیریان هم الله تعالی قوت او طاقت ورکړی دی. او که یو پیري ځان نه انسان جوړ کړلو دغه بیا د انسان قوت او طاقت وي، دغه د پیري قوت به بیا نه وي. که انسان یو پیري ځان نه مار جوړ کړو هغه بس مار یې په یو پیرې خواصې نه وژلی کېږي، او که د ځان نه مار جوړ کړو په یو ګزار مړ کېږي. ولې؟ د ده قوت او طاقت نشته، د اوس د مار دی، اوس د پیري نه دی. د فرشتو نه چې الله تعالی انسانانو په شکل کې راغلی دی او د هغوی نه انسانانو شکل جوړ شولو، د هغوی د فرشتې والا قوت او طاقت ختم شولو، هغه په انساني قوت او طاقت په جنګېږي. زر کسان خو هغوی وو، د ده د قوت او طاقت په مطابقت باندې وجې نه الله پاک اعلان کړی چې 1000 فرشتې دي. او دا د فرشتو یا د جناتو چې کله شکل بدلی او دا الله تعالی غوله دا صلاحیت ورکړی دی چې هغوی ځان نه انسان جوړولی شي. کله ځان نه انسان جوړوي د هغه قوت او طاقت په د انسان په شانتي وي. کله ناکله تاسو ګورئ که پیری ځان نه انسان جوړ کړي که نه د پیري قوت بل شانتي دی چې انساني شکل کې راځي بیا تقابو کولی شي. که ځان نه مار جوړ کړو به وجلی شي، که ځان نه لړم جوړ کړو بیا د لړم قوت دی بیا وجلی شي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د په دې دوران کې حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه راغلی دی. حذیفه ډېره جنګ په نیت راوتی و، د مکې معظمې نه مسلمانو زوی پلار و زوی و. په لاره کې د مکې معظمې کافر ونیول، تا چېرته ځئ؟ هغوی مدینې ته ځو. ویل خطر زموږ خلاف به د مسلمانانو مدد به کوي د پیغمبر. هغه ویل نه هغه نه ځو، بس مدینې ته ځو. هغوی ورسره داسې وکړو چې هغې موږ ته به قسم کوي. دا قسم په عربو کې به د مشرکانو کې وو، هېڅ سره کافر نه و، الله یې منودلو، بیت الله خدمت پې کولو، طوافونه به یې کول، خو مشرکانو د الله سره نور معبودان شریکان کړي. حذیفه راونیولو په هغې قسم وکړ، حذیفه ابن الیمان. بس هغه مجبوري وه، قسم یې ورته وکړلو. قدرت ته ګوري چې په لارې باندې هم د نبي علیه السلام په طرف رالل میلاو شو. نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله مونږ خو ډېر زیات مشکل سره مخامخ شولو، موږ ستا مدد لره روانو، موږ د مسلمانانو په فوج کې شاملېږو، به جهاد به کوو او په لاره رانه هغوی قسم اخیستی دی. اوس به څه کومه؟ جهاد به کوم تا سره که نه د قسم وفاداري به کوم، وعده مې کړې ده. ګورئ د مسلمانانو تعداد 314 دی، 1000 کافر دي. د طاقت په لحاظ سره په جنګ کې زورور خلک دی. خو نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت اخلاق بلند اخلاق. نبی علیہ السلام ورته ویل وعده دې کړې ده، وعده مه ماتوه، قسم مه ماتوه. ویل زموږ مدد به الله پاک کوي به. ویل ته خپله وعده سرته ورسوه. دا د نبي صلی الله علیه وسلم د وعدې اهمیت و د قسم اهمیت دومره دی چې نبی علیہ السلام باندې دومره سخت حالاتو کې چې 1000 مد مقابل لی حذیفه ته وایي، حذیفه بن الیمان ته ویل خپله وعده پوره کړه، زموږ سره په جنګ کې مه شاملېږه. دا د سواد نبی علیہ السلام د سیرت دا خبرې زموږ دپاره موږ څومره وعدې کړي، څومره دستخطونه هم کړي، والله یوې خبرې هم څوک خیال نه ساتي، څومره قسمونه وکړو. نبی علیہ السلام په دومره سختو حالاتو کې حذیفه ته وویل خپل قسم سرته ورسوه، زموږ سره جنګ مه کوه چې لوز کې مات نشي. د دې وجې نه معاویه رضی الله عنه په هغه زمانه کې د رومیانو سره چې د اټلي دغه علاقه وه په دې کې د هغو سره د یهودیانو سره معاهده راغلې وه. د معاهدې یو ورځ پاتې وه، معاویه پوځیان راواچول د رومیانو باندې. نو یو صحابي ورته وویل ما خو د الله د رسول نه اورېدلي دي چې اله به ته کارروایي کوې چې کله وعده سرته ورسي، دا خو د وعدې خلاف ورزي ده، کارروایي به د وعدې د وخت پوره کېدل نه پس به کې. معاویه ټول پوځ شاته کړلو. هغه ویل چې د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی
زه د وعده خلاف ورزي نه کوم، ځکه دا جهاد هم د ثواب د پاره کو. د جهاد مقصد ثواب دی، خپل بهادری ښودل چې الله راضي شي، دا بندگی ده. ویل وعده به نه ماتوم، یعنې د وعدې د ماتولو د وعدې دومره اهمیت او د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دې ته اخلاقیات وایي د نبي علیه السلام. انک لعلی خلق عظیم. الله نبی الله پاک ور ډېر لوی اخلاق او ډېر لوی ښکلی پاک کردار ول الله پاک ورکړو. زمونږ کیفیت ډېر خراب شوی دی، د خپلو بچو سره واده وکړو ماتئ، دغه شان کې د ادارې سره واده وکړو ماتئ. زمونږ د وطن صدر صاحب او وزیر اعظم صاحب غټ غټ خلک وو، غټ غټ سیاستداران ځان د غټ خلک وایي، هغه د ورځې 100 وعدې کوي او 100 واړه ماتئ. او د قرآن ټکی خو نه دی چې وعده ماته کېږي که نه. شرم خو ځکه چې سترګو کې خو د دوی حیا نه ده پاتې که نه. د سیمټو نه هم ذات کلکې سترګې دي. په عربۍ کې محاوره ده واذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، چې کله انسان نه حیا لاړ شي بیا چې څه خوښې خوښې مړه. خلک وایي لکه پلانکي شوروا ګوټلې ده او کنډول یې مات کړی دی. د دې خلکو دغه چل دی. بس مونږ له پکې وعده ده، مونږ ته پکې دا تلقین دی چې د خپلو وعدو د قسمونو پابندي به کوئ تاسو، او داسې به نه کوئ چې د خپلو حکمرانانو سیاستدانانو په شان دی شي. لکه مړه چا څوک یې تپوس کوي، زه به درنه تپوس کوم. وافو بالعهد ان العهد کان مسؤولا. وعدې سرته رسوئ، قسمونه سرته رسوئ، په قیامت کې تپوس دی. نبی علیه الصلاة والسلام دومره لوی اخلاق واله دی، په دومره سختو حالاتو کې صحابه ته قسم مه ماته، وعده به نه ماته. هغه د جنګ نه بهر کړلو، هغه ته ځه مدینې ته. د نبي صلی الله علیه وسلم سره په دې جنګ په دې دوران کې د جنګ ته دوی کله داخلېدل، یو کس ورسره د مدینې میلاو شولو، ډېر طاقتور د بدن په لحاظ سره. زه په جنګ کې شاملېږم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي الله او رسول دې قبول کړی دی؟ هغه ویل نه. هغه ویل مشرک نه مدد نه غواړم، مشرک به زما سره په جنګ کې نه شاملېږي. په دې بل طرف ورته بیا په بله لار راتاو شولو، خپل ځان یې بدل کړی ویل په جنګ کې شاملېږم. نبی علیہ السلام ورته ویل الله او رسول منئ؟ د الله وحدانیت منئ؟ د رسول رسالت زما رسالت منئ؟ ویل نه منم جی. ایمان خو مې بس مشرک به زما سره نه شاملېږي. د مشرکانو مدد په داسې وخت موقع باندې ګوره یو معاهده دي د یهودو سره، هغه تحفظ دپاره دي. یو په ګرم جنګ کې نبی علیہ السلام په مشرک ځکه اعتماد نه کړي، پته نه کړي چا لپاره جنګي. نبی علیہ السلام سره خو علم غیب نه و، د الله رسول سره علم غیب چې ویلی چې ته ستا بړه کې څه دي، د غیب علم خو د الله سره دی. هغه ویل نه مشرک نه پرېږدم ځان سره، پته نه لګي ته په کوم نیت راغلی، جاسوس یې څه شی ده. ول به الله مني، رسول به مني، او په عربو کې دروغ نه و دوکې نه به څنګه و قشان به و. په درېیم ځل ورته په بله لار راغی. بیا نبی علیہ السلام ته بیا تپو، نبی علیہ السلام پوه شو دغه سړی نه پرېږدي. ویل الله او رسول مني؟ ویل او الله پاک او رسول منم، کلمه شهادت ویله، مسلمان شولو. نبی علیہ السلام شامل شو. بیا په جنگی بدر کې داسې فرد نبی صلی الله علیه وسلم شامل کړلو چې هغه تش ایمان راوړی ښه، نه موس کړو، نه ذکر کړو، نه تلاوت کړو، نه بل نیک عمل کړو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نور غزواتو کې بم راشي. په دې کې دا خبره کومه چې ځینې صوفیا نه صوفیا او بې علم شیخان وای ګورئ اول چې ټول اعمال نه مضبوط کړي جهاد له باندې ځي. نبی علیہ السلام یو ایمان راوړی نور اعمالو سره، دا غټ عمل دا جهاد هم عبادت دی کنه. دا صوفیا وای ایمان مضبوط کړي او دومره زله به دا ووایه چې ته دومره مقام ته ورسېږي، نو صوفي او زبرګ او شیخ راستا ایمان به کله مضبوطېږي. دا به 50 کاله وشول، ستا د ایمان هم ته اندازه ونه شوله، نه د بچانو مقابلې ته راووتلې، نه د ماشو مقابلې ته راووتلې، او دغه یوې الوا مقابلې ته ولاړې. بس دغه دې ګټلې ده. یو جهاد نه چېرته د جهاد حمایت وکړو، نه د مجاهد دپاره دعا وکړله، نه د مسلمانانو په کامیابۍ چېرته خوشحاله شولې. دا جهاد وکړه، د جهاد حمایت خو وکړه که نه. وای زما ایمان تله بې ایمانه ګرځه دغه شانتې. وای زما له ایمان نه جوړ ټول عمر دا 50 کاله ته بې ایمانه ګرځې. دا ایمان څه شی دی؟ دا ایمان خبر نه ده، دا د بې همته دی، دکې مسلمانۍ د سره نه نشته. نبی علیہ السلام هغه مسلمان هغه مشرک اود نه شاملولو،
او چې کله ما راځه منځ او د یو عمل هم نه کړي ول د موږ په شان جهاد هم عبادت ده دا خبره غلطه ده چې اول به ځان مضبوطو ما هغه نه پس به جهاد کې شاملېږم دا سیرت هم ډیره پاروژن مفتیانو دا فتوی له خراب شي تاسو خوای چې بس قصه وایي به زر چې دا خوند برابرېږي نه به دې موږ خپل مسلې راو باسو د خپل معاشره خرابواله به ذکر کوو زموږ د دین خلکو خبرې ځینې خبرې غلطي خبرې موږ کوو د خدای بندګانو اسلام او دین باندې ځان او کول د اسلام او دین فقاهت حاصلول اسی هوایی خبرې موږ کوو اسی په ځان نه بزین کې خبره جوړو هغه کوو اصلي شریعت او دین په حقیقت نه پوهیږي چې ایمان او یقین جوړو اول خو دې د نفس سره جهاد دی او د الله بنده نبی علیہ السلام سره دی راځه د نفس سره جهاد دار چې کافر سره مخامخ شي دا د صوفیاو چې دا کم سوچونه دي کنه دا غلط دي بهرحال دا په دې باندې جزان تم دا خبرې کوم موږ په خپل هم کمزوري یو د جهاد خبرې کوو خو جهاد ټول خلک په ګوت نه نوځي اول استاد په ګوت نه نوځي نو جهاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 50 کالو عمر ډیرو تقریبا د 250 تر 350 کال عمر د نبی علیہ السلام جهاد لته لري د شپېتو کالو عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهاد کړی دی د 2 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام جهاد کړی دی د 3 په عمر کې نبی علیہ السلام جهاد کړی دی د عمر اخري حصہ کې نبی علیہ السلام جهادونه کړی دي دا څنګه چې د عمر څخه خاص حد ولا مقرر دی معشومان هم د نبی علیہ السلام سره چې بلوغت ته نږدې وو داسې خلکو جهاد کې نږدې وو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام صفونه برابر کړل په بدر کې ویل زما خواته کومه قتل لخي طرف ته مم معشوم راړو ګس طرف ته مم معشوم ولاړو یمار چې کاشته زما خوا کې خدوا تکړه ځوانان ویل دی وکړانه یو بچی ته پوسو کړلو چې دا تر د نبی علیہ السلام هغه دشمن په دې کې کمی دار مدینه معشومانو د مکه خلک دوی نه پیژندل یما ته چې را پاس باندې سور دی کنه دا سور سپین دا پیغمبر غټ دشمن ابو جهل هم دار ول چې ما را خبره وکړه ور منډې کړلې او چې منډې کړلې دوه معشومانو معاذ او معوذ دا غوینو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحابه چې ور منډې کړلې ابو جهل ته د تور نه رسیدله یو بچی چې دی اسوهلو اسرا واچولو او بل معشوم په ابو جهل باندې گزار وکړلو او بیا جنگ ون خطر دا غي سره او دا یو معشوم نه د لاس کټ شوی دی غالبا دا یو معشوم شهید شولو دا بل معشوم بیا چې دی بیا غټ صحابي ته جوړو او دا بیا د عمر فاروق د عثمان ابن عفان په خلافت کې په زمانه کې بیا وفات شوی دا واړه معشومان ځوانانو نبی علیہ السلام باقاعده اجازهونه به ورکول او د دې په روایتونو کې څه راځي یو ورته اجازه ملاو شو بل ته نه ورکولو نبی علیہ السلام ته ابو پرمه د وړي ورته الله رسول الله پر زول راواله تخت نه یماله پر زول راشي کزیرا واچولم بس د معشوم بیا بنظم دوانه ور وستل پر زولو ها او دا کشور ته د غوږ کې مشر ته ویلو ولتا ته اجازه ملاو دی کنه ما ته نه ملاوي ځان را تر واچو چې ما ته اجازه ملاو شي دا سی ایمانونو په موږ باندې یو شی بالکل فرض شوی بیا ځان نه غرضه کو چې موږ ځان پټوي نو دا چې دی مسلمانانو دومره لوی اهمیت او دومره لوی بهادری کړي د بدر حالاتو به ان شاء الله تعالی تشکر دی لپاره کو په دې ډېر مسائل دي زموږ لپاره ډېر د یقین او د ایمان افروز خبرې دي پکې دې موږ خبر شو چې په ایمانونو کې الله تعالی نور مضبوطی راولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا